أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة أوي ودلا من أهل الكتاب دي كتابياننا خپلو کشرانو ته آمنو ایمان راوړی په جبې سره بالذي پاغ کتاب انزلا چې نازل کړی شوی دی علی الذین آمنو په مؤمنانو باندې یعنی ظاهری ایمان راوړی اسی خلکو ته دا ښکاره کوي چې زمونږ په قرآن باندې ایمان دی آمنو ایمان راوړی په جبا بالذي پاغ کتاب باندې انزلا چې نازل کړی شوی دی علی الذین پاغ کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی وجه النهار په اول وخت د ورځ کې وکفروا او انکار کوي د قرآن نه اخره په اخري وخت د ورځ کې یعنی سار ایمان راوړي او مازیګر بیا کفر کوي چې دا مؤمنان شکیان شي لعلهم يرجعون دې لپاره چې دا مؤمنان را واپس شي د خپل ایمان نه ولا تؤمنوا او خبر ممنی الا لمن مگر دا هغه چا تبعا چې تابعداري کړي دا دینکم تاسو د دینه جواب قل تورتو آیا صلی اللہ علیہ وسلم ان الہدا یقینا کامل دین ہد اللہ ہدایت دا اللہ دے دین دا اللہ دے ان یؤتا دلتم ولا تؤمنو پت مقدر مراد دے ولا تؤمنو یعنی ممنی تاسو اندا خبرا یؤتا چه ور بکړی شهادون یو تنتا مثل ما پشان د اغي اوتی تم چې در کړی شوی دي تاسو ته او یحاجوکم یا جګړه بو کې تاسو سره سوک عند ربکم تاسو در په نسبانه دا خبره ممنه چې تاسو نغوره کتاب ببل چاله ورکړي یا به سوک تاسو سره په دلیل باندې جواب وکړو تاسو سره به چیړ چاړو کې دا ممنه قل تورتو آیا صلی اللہ علیہ وسلم ان الفضل یقینا غروانی بید اللہ پلاس دا اللہ کی دے یؤتیه ورکی دا فضیلت و دا غروالی من یشا چاہت چوغاڑی واللہ او اللہ پاک واسعون فراخ فضل والا دے علیم پوادے پارسمانے دا آیت دا قرآن کریم مشکل آیت تے او دا دی آسان ترجمہ دا قما اکڑا اگا دا چې ولا تؤمنو دا د يهودو خبره ده ورپسې قل ان الهدى دا غي جواب دی بیا ان یؤتا دا د يهودو بل قول دی او ورپسې قل ان الفضل دا غي جواب دی نو دا یو توجید او دا اسانم د غورم ده ولا تؤمنو او خبر ممنی الا لمن مگر دا هغه چا تبع دینکم چې تابعداري کړی تاسو د دینه جواب قل تورتو آیا صلی الله علیه وسلم ان الهدى یقینا هدایت کامل هدایت او کامل دین هد الله هغه خو دین د الله دی د الله دین کامل دی موږ د الله دین خبر منو او ممنی اندا خبره یؤتا چور بکړی شي احدن یو تنتا مثل ما پشان د هغه کتاب اوتی تم چې در کړی شوی دی تاسو ته او یحاجوکم یا با جګړو کې تاسو سره عند ربکم پنځ درب تاسو دام ممنی جواب قل تورتو آیا صلی اللہ علیہ وسلم ان الفضل یقین غروالی بید اللہ پلاس دا اللہ کی دے یؤتیه ورکی دا غروالی من یشا چاہت چو غاڑی واللہ اللہ پاک واسعون فراخ فضل والا دے علیم پودے پارسمانی یختصو خاص کئی اللہ پاک برحمته پخپل رحمت سرا پخپل مہربانی سرا من یشا چالر چوغاڑی واللہ او اللہ پاک ذو الفضل العظیم لوی فضل والا دے ومن اهل الكتاب او بعضی دی کتابیانونا من اغسوک دی ان تأمنو کچرتا امانت ورکی آغتتا بقنطار یو خزانہ یؤدیه نو ادا کئی اغا الیکتاتا ومن اهل الكتاب او بعضی د کتابیانونا من اغسوک دی ان تأمنه کچرتا تا امانت ورکی آغتا بقنطار یو خزانہ یؤدیه نو ادا کئی اغا الیکتاتا بعض خدا سی دی ومنهم او بعض دینا من اغسوک دی ان تأمنه کچرتا امانت ورکی آغتا بی دینارین یو روپی یو اشرفی لا یؤدیه نہ ادا کئی اغا الیکتاتا لا یؤدیه نہ در کئی اغا روپی الیکتاتا الا ما مگر ترسو پوری دمتا چیت علیہ پاغباندی قائما ولالو الا ما مگر ترسو پوری دمتا چیت علیہ پاغبانی قائما ولالو
دا دومره رسناک دي که 1 روپۍ امانت وسره کېدی ناغه به نه درکوي تر دې چې ته ورپسې ونښلې او هر وخت مجبوره کړي نو ایله به درکړي ذالک دا خیانت د یهودیانو بی په دې وجه انهم چې یقینا دوی قالوا وای لیس علینا نشتره په موږ باندې فی الامیین په باره د امیانو کې سبیل څه ګناه که د امیانو مال خورو نو پاغي کې په موږ ګناه نشته ویقولون او جوړی دا یهودیان علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم یعلمون او حال دا چې دوی پوهیږي چې دا کار د ګناه دی بلا دا سندا بلکې من اوفا چا چې پوره کړو بعهده لوز د الله واتقا او یرید د الله پاک نه فإن الله پس یقینا الله پاک يحب المتقین من کید پرهیزګارانو سره ان الذين يقينا اغكسان يشترون چې اخلي بعهد الله پلوز د الله مراد ته د الله کتاب قران کریم او د وحی په ذریعه چې کوم احکامات راغلي هغه ته مراد یقینا هغه کسان یشترون چې اخلي بعهد الله پلوز د الله و ايمانهم او په خپل قسمونو ثمنا قليلا قیمت لگا ثمنا قليلا دنیا لگا اولئک نو دق کسان لا خلاقا نشتره صبر خالهم د دې لپاره فی الاخرت په آخرت کې ولا یکلمهم او خبر بن کوي د دې سره الله پاک یعنی خبر د رحمت ولا ينظر او نه بګوري الله پاک الیهم دیتا یوم القیامت پورز د قیامت په نظر د رحمت سره ولا یزکیهم او نه پاک دي د ګناهونو نه ولهم او د دې لپاره عذاب دی علیم دردناک وإن او یقینا منهم بعض د یهودیانو لفریقا خامخا یو داسې ډله ده یلونا چې تاوهی السنتهم خپل جبه بالکتاب پلوستلو د کتاب سلیکل میکل ځان نو کې تحریف پکیو کی بیا چې هغه لولي نو جب پتاوهی یعنی په دې انداز لولي لتحسبوه د لپاره چې ګمان وکي پاغي باندې من الکتاب د کتاب د الله نه وما هو او نه اغا من الكتاب د کتاب د الله نه ويقولون او وای دا يهوديان هو دا د ځان نه جوړ کړی شوی شی چې کوم نه من عند الله دا د الله د طرف نه دی ځان نه خبره جوړ کی وی الله ته نسبت کوي ويقولون او وای دوی هو دا من عند الله دا الله د طرف نه دی او الله فرمای وما هو او حال دا چې نه دی هغه من عند الله دا الله د طرفنا ويقولون او جوړی دی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون او حال دا چې دی پویږي چې دا کار د ګناه دی ما کان لبشر ندی جایز د هیڅ یو داسې بنده د پاره ان یؤتیه الله چې ورکړي هغه ته الله پاک الکتاب کتاب والحکم او په د دین والنبوت او پیغمبري ثم يقول بيواي اغا خلقتا ثم يقول بيواي اغا للناس خلقتا كونوا شيطا سو عبادا لبندگان زما من دون الله سوا د الله نا یو کس له الله پاک نبوت او پیغمبري ورکړي دا هغه خلکو ته دا نه وي چې زما بدنګای شي ولکن لیکن وای هغه خلکو ته کونو شیطا سو ربانیین خدا پرست الله والا بما په سبب دې کنتم چې تاسو تعلمون الكتاب از د کوي نور ته کتاب د الله تعلمون تعلیم ورکوي نور خلکو ته الكتاب د کتاب د الله وبما او په سبب دې کنتم چې تاسو تدرسون فخپلم د الله کتاب لولي تدرسون فخپلم د الله کتاب ازده کوي ولا یامرکم او اجازت نظر کوي الله پاک تاسو ته ان تتخذوا الملائکه چې اونې شي تاسو ملائک والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان ایامرکم آیا حکم بدر کوي الله تاسو ته بالکفر د کفر کولو بعد اذ انتم پس د اغنا چې تاسو مسلمون تابعدار د الله یې تاسو مسلمانان یې دا غي باوجود بم الله تاسو لا د کفر حکم درکې نه داسې نشي کېږي بلکې تاسو ته الله ایمان نصیب کړی دی او د ایمان تقاضا دا ده چې د الله سره شرک نه کوي